تاسو خپل باندې سوډه زلګي کوم ځای باندې کېدلی بلاره دی غریب او مالدار باندې کتو هر چاته به کوزیدو هر چاته سلام د ډېرو خلکو ورسره مینه وه دومره خلکو ورسره مینه وه چې تاسو محسوس کړو چې پهله تا ولیدل چې چیرمین صاحب ساسو نه ریحانزي ولګي اینه بعد بیا ډزې دوباره مو چې تاسو دوباره ډزو کې بیا ولګېدل نه بیا راسه د هغه ځای کسانو ملګري شو بیا لاړو نوي کلي ته هلته هم جلسه وکړه بیا را روان دغه ټایم کې دا په ځمکه را پرېوتې نو خوځم لګېدلی په ځان بیا نه پوهېدو خلک ګرمه کړي پروګرام اخره کې کتونکو دی وایي ریحانزي فالو کوو دی خوښوم هغه څه داسې څیزونه دي ستاسو ډېر خوښ ما کې ډاکټران هم لګي ټاکې راکولې زله په ژړام شوم ما ته یې لولې ما چیرمین صاحب د منځه لاړې ما یې سټ له لاس ویړو بیا اینه نه ډېره تیز روانه وه کسان ته مال چې ماسک تا ته رورویسئ. السلام علیکم تاسو جے 91 نیوز ګورئ او زه مرشد خان د ریحانزي واقعیا چې مخې ته راله نو په هغې کې د هغه سره یو دوه درې ملګري نور هم لګېدلي او په دغه وفادار ملګرو کې د ریحانزي یو ځوان را سره موجود دی او طلحه یوسف نومې دی تکړه لږ دی هغه په خپله باندې څلور پنځه ډزې لګېدلې خو د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دا ځوان ژوندی دی او نن موږ سره په خصوصي پروګرام کې ناست دی دې خصوصي پروګرام کې به موږ تاسو ته چونکې د سترګو مخامخ دغه واقعه راله بیا دا ولګېدو نو بیا په ځان نه دی پوه شوی او اوس موږ سره ناست دی او دغه حالات څه د دې ورسره څومره مینه وه څومره منډې تړلې او سوالې دا قصه راته د ژبې موږ په دې سکرین باندې ږدو ټول ناول زه ستاسو شکریه ادا کوم مهرباني ستاسو د ټیم زه شکریه ادا کوم تاسو د راغلو مېلمنو ته زارکلی وم طلحه زموږ کتونکو ته دا ووایي کم ټیم کې چې دا واقعه مخې ته راتلله نو تاسو د ریحانزي سره موجود وئ جلسې له تلئ کمپین هم کو څه صورتحال و په لنډ ساعت زه دغه وخت کې کور کوم رنګ راته رالی ما یو رشته دار د هغې راته رنګ وکړو چې د چیرمین صاحب جلسه ده او جلسې له به ځو خو مینه مو څه د مخکې نه وه نه نور کله چېرته تللي هم نه اول ظلم و هغه ما ورته ویل ما د سیده لاړ به شو بیا بار ته راوتم چیرمین صاحب را روان و 15 منټه مې ورته انتظار وکړو چیرمین صاحب څه وختلو ما بیا په لاره روان و په لاره دی غریب او مالدار به نه کتو هر چاته به کوزېدو هر چاته سلام د ډېرو خلکو ورسره مینه وه دومره خلکو ورسره مینه وه چې هر یو بیا ګاډي له رامنډه واله او دا ویډیوګانې چیرمین صاحب ته ویل چې در کوزېدی نه شم ګڼه به ډېره جوړه شي په کوم ځای کې به چې کوشو نو دومره ګڼه به ورته جوړه شوه چې د خطو کې بیا څه لار نه وه بیا نوي کلي کې دا پروګرام را جوړ کړی و چا هغې له تللو موږ په شنډۍ موړ کې هم کوشي وو هلته کسانو بیا راسه د هغه ځای کسانو ملګري شو بیا لاړو نوي کلي ته هلته هم جلسه وکړه بیا را روانو بیا مونځ وکړو جومات کې چیرمین صاحب کسانو زه هم چیرمین صاحب هم په دغه مونځ مو کو واپس هم وه بیا دوه درې پروګرامه راته نور مو موږ ته یې ویل چې لکه دوه درې پروګرامه دي خو څوک مړه ویل چې نه دی فاتحې له ورو بیا اوس موږ داسې مشوره وکړه چیرمین صاحب فاتحه بیا لیټ هم کېږي اوس واړه رنګونه کوي چې لاړ شو چې دغه میچ له ځان ورسو ویل چې زه صحیح ده هغه اعلان سره ډېر زور ولګاو چې نه دې له به لږ لیټ لاړ شو اول به دا فاتحه وکړو هر ټیم والا بس دغه وکړو مشوره چې نه دا واړه رنګونه کوي او لاړ به شو اول دغې له هغه جومات کې مونځ وکړو را روانو پیدا پیدا داسې بیا ګاډو کې کېناستلو بیا چې روانو دی پاټک دی روډ ته کله راورسېدو بس دغلته د دې پوسټر یې د کسانو لګولې پوسټر یې لګولې کوم ځای کې چې دا واقعه مخې ته راتله دا کوم ځای کې چې واقعه مخې له راتله نو دا ورکوشو دې ګاډ ورته ودرول زه ورکوزېږم بس دا ورکوشو په سلام یې وکړو ویل څنګه څه خیر دی بس دغه مو ته ویل خو نور څوک نه دا هم کوشه زه پسې بیا لږ وروسته ورکوڅم بس نور ګاډو نه څوک نه راکوش
بس چې موږ ورکو شو واپس هم کوله بیرته بس بیا په ځان نهستو پېښ شي دغه ډزې چې وشولې کم ټایم کې نو تاسو محسوس کړو چې پهله تا ولید چې چیرمن صاحب تاسو یې ریحان زیب ولګید اینه بعد بیا ډزې دوباره مو شي تاسو دوباره ډزو کې بیا ولګیدې نه اول زه لګېدلی وم نو بیا ما خدای شته چې دا ولګېدم په سایډ شوم منډه مې واله دغه کې فایرنګ هم روان وشو سړی په ګرمه کې نه پیږي نو چې زه لاړم ما اګاړي والا نه مخکې شوم بېرته راشاته شوم مله ما ورته ویل مال واپس مې وکتل نو شاته یې و کس یې غږ وکړو ویل چیرمن صاحب یې ویش کړو که نه نو ما چې شاته وکتل بس افسوس هم وکړو چې چیرمن صاحب له خو موږ ما یې سټ له لاس ویړو بیا اینه نه ډېره تیزه روانه وه کسان ته مال چې ما هسپتال ته رورویسي خبر نوم چې چیرمن صاحب ګاډي دی غواړم هغه زه ګاډي کې ورتلم خو زما په دې ګاډي کې بیا هم ذهن کار کوو ارنډي نیولو د چیرمن صاحب ګاډی خو ما د چیرمن صاحب له لار ورکړی ما چې دا واوړو هغه ګاډي تاسو پسې وروسته هغه ما د خپل ګاډی زموږ شاته کوي ما چې د چیرمن صاحب ورسوي هغه بیا هسپتال ته چې ورسېدو ما په دې لاره کې سترګې هم تور شمال سي وماګلې بیا چې هسپتال کې ایمرجنسي کې شو نو زم پروت وم او دې سې طرف څخه چیرمن صاحب یو هسپتال کې پراته وي په یو واټ کې پراته نو چې هغه کله وفات کېدو په ما باندې لاس راوولید ما ته سلام خور واړو از دغه سترګې به پټې شو دا کوم ټیم کې چې دغه ټیم کې د نسانه وهتلې دغه ټیم کې دا پزما کرا پروته نو خوځم لګیدل په ځان به نه پیدو خلک ګرمه کی کله چې تاسو خپل باندې وښ کړاله اپریشن تاسو شو تاسو ته د ریحان زیب د مرګ پته ولګید دغه لمحات تاسو د پرسونو مشکلو هغه خو ما ته خپل هم پته ولګید رشاب و می جړل په ټیم باندې ما کې ډاکټرانو هم لګي تا کې راکولې ځلا په جړام شو ما تلواله مال چیرمن صاحب د منځ لاړې مال زه خو دې معلومه اما په خپل ولیدو چې هغه نسال لاړ بس به منګه پېښور ته زیاده غوښلم هغه کس په ما په سره आले چې چیرمن صاحب پاتشو او زه ته خې مال زما ته پاترم چې زما سره کله لاس ما را ورته خوشاله پدې ما چې زه په مرګ را باندې لاس را ورته پهلا ملاقات مې ورسو ډېر عزت یې راکو او ډېر ته خوشاله او فخر په کومه چې سې ځوان نوجوان یو ټیک تعلیم یافته تلک په سر کې بس خوښ شول دا مونږ خوب نه استو تاسو خپل باندې سوډز لګیدل کوم ځای باندې لګیدل ډوډه زپسینا په یو ډز مخامه یو د شان لګیدل او ډوډه زمیدا مړی یو ډز میدا مخ لګیدل هغه یو ډز لګیدل بس قسمت او مقرره او چې الله پاک زمونږ مقرر نه وروسته قسمت هم بالکل پروګرام اخر کې کتونکو د ریحان زیب فالو کو دي خو هغه صدا سيزونه چې ستار سو ډیر خو هغه یو غریب او عاجز انسان هغه په پروګرامونو کې به تاسو خبر اورېدلې چې زمانه هیڅ نه پاتې کی اورې نه څه بین بلنګز پاتې کی نه څه بنگلې پاتې کیږي یو عاجز مور پلار بننه پاتې او هم شو دا قشان چې ما یو پلار ولیدو مال واقع ده چې خپل کور هم نو خپل لري ویلو هغه پر واده نه کوم څو پر مې خپل کور راځي صحیح شو ډیره مهرباني تاسو ډیره شکریا چې پروګرام کړه له وخت راوکتونکو د دې ځوان کیسه تاسو خپل باندې واورېدله چې دې هر یو انسان چې کوم د ریحان زیب سره مینې کوي کاغه د باجوړ ملکانان دي که د باجوړ یو غریب سړی دی که د میډل کلاس دی هغه ټول چې کوم دی دغه ریحان زیب سره بنتخاب مینه کوله سپورټ کوي
ریحان زیب یو داسې ځوان و چې د هر چا دپاره اویلیبل و، هر چا ته به درېدو، هر چا له به مینه ورکوله او هر سړی به سپورټ کوو. د دې عوامو خبره به یې کوله، د امن خبره به یې کوله، د دې وجې نه د دې خلکو سپورټ کوو. ریحان زیب زموږ ترمنځ نشته دی، خو داسې ځوانان الله دې وکړي چې راوټو کېږي د دې باجوړ اواز بیا پیر راوچت کړي پوره نړۍ ته کېږي. پروګرام کې د اجازت غواړم. د الله په امان.